بس جي چې څنګه سټارټ کې ډزې شروع شوې خو ما ته خپلې 2 بچیانې دي بسمه او نمره دا ما ته مخې ته ودرېدي او زه چې څنګه ورسېدم میبي 13 سیکنډ 14-15 سیکنډ به تېر و چې په دې کې یو بلاست وشو ما ته بعد کې پته ولګېده چې په روانه منډه کې هغو په ما پسې ډزې نورې هم کړې وې 2 ډزه زه اضافي لګېدلی وم داسې معمولي کار مې و تاڼه پورې زمونږ ډېر سړی چې کومې خبرې هغه سره وکړې بس دا خبرې ختمېدل وو او داسې یودم ډزې شروع شوې او چې کله ډزې شروع شوې نو موږ ټول اوچت شو څوک بس یو مخ ته داسې ما کمره کې نو ما داسې وکته چې یارې اوس خو که بهر وځي مونږ ګیټ دی ډزې مې دلته کېدي په دا نه پوهېدو چې څوک وو نو په دې وخت کې یو کس رادننه شو چې په دې کې کوم ما ته بیا پات کې پته ولګي ویډیو کې دې کې یو کس رادننه شو نو د هغه د کلاشینکوف داسې تاو کړو او ما د هغه فیس نه و لیدلی د هغه فیس ما نه و لیدلی د هغه ما وکتو چې هغه ټوپک یې هسې تاو کړو نو زما دومره محسوس شو چې دلته کې ولګېدم په دې لاس باندې او په دې یو خیخ په باندې دا زه ولګېدم او د مخې ته ملګري چې کوم پراته وو په دې باندې زه ور ټوپ کړې داسې چې زه هم داسې لږ سیف شم خو چې کله ده دا ډز وکړي نو دی یو دم ووځي چې دی ووځي زه بیا راوچت شم زه ګورم ولګېدم بس دا راته پته ولګېده خو اخوا دېخوا ګورم چې څه وکړم نو چونکې دا رونمچه وه دې کې هغه دو سره خپل ګن وغیره هم نو دوی په ساده کپړو کې اکثر پکې ناست وي نه رونمچه کې نو داسې مې کته چونکې 2-3-4 سیکنډ به تېر وو نو ما چې دلته خو بچېدل نشته بس زه په دې نیت کې راووتم مې چې دا به اوس بیا رادننه کېږي او ده خو اوس مې ولیدو چې دا دلته کسان شته دی به بیا رادننه کېږي بیا به مې ولي او ما داسې وشوه ما بیا بعد کې چې ویډیو کې وکتل نو هغه چې کوم ډزې کړي وی تللی و دویم رادننه کېدو والا و چې څنګه دې وره کې زما ده سره هم ناسم نه شو نو ما د دا ټوپک داسې رونیو چې کله مې دا ټوپک رونیو دلته ما یو ټکي مې وکړو بیا څه نه مولې ظالمه ولې مولې او د ده نه جواب نه څه هغه او خیره د لاس مې ډېر زیات خوب وکړو بس ما ډېر زیات زور وکړو خو خیال دا بریرک یو وخت کې زما دا لاس داسې لږ راخطا شو دی جرجرې ته راورسېدو چې کله راورسېدو هغه مې تیاره کړو په دې وخت کې ده نه خطا شوه ټوپک ما واپس جرجر کې داسې هغه مې واپس چې ورفټ کړو اراده مې کوله چې یارې هغه وکړم شوټ کړم خو د دې ځای نه د ښي لستوڼي نه دلته نه پسې چې بټن یې راوخلاصي خو دا کار دومره د منډې شوی چونکې زه به ته څه نور ایکسپلین کړم چې ده کله بټن راوخه نو ما بیا په دا بهتري وګڼله چې چونکې دا ټوپک په ځای ده نه لرې ورسوم چې د ده سره دا کوم فرسټ آپشن دی چې دا ختم شي چې ده سره کوم لاست آپشن پاتې دی هلته ما نه شو ایسي کولی چې کوم ده سره بم و نو ما منډه کړو کمپاوند طرف درنه چې کوم مین کمپاوند طرف دی اخوا مې منډه کړو نو ما چې ویډیو کې کریم ما ټوپک داسې مین کمپاوند کې څو غورځولو چې دننه کسان هم میسج وي چې زه غلط نه یم یعنې په ما ډزې ونه شي حتی ټول مرچزن و ټول کمرو کې ناست و خپل پارکونو کې راوتي وو هغو ډزې مازې شروع کړې وي خو الحمدلله زه د
ځای پورې الله سیف ورسولم او زه چې څنګه ورسېدم میبي 13 سیکنډ 14-15 سیکنډ به تېر و چې په دې کې یو بلاست وشو پسې بیا بل بلاست وشو هغو چغې کړي چې یو مریضدار دلته پروت دی نو ما ورته وویل چې بس خیر زه په خپله اوچتېدی شم ما ته بعد کې پته ولګېږي چې په روانه منډه کې هغو په ما پسې ډزې نور هم کړې وې 2 ډزه زه اضافي لګېدلی وم یو په خېټه کې بله په ګسه پښه باندې هم لګېدلی وم بس جي چې څنګه سټارټ کې ډزې شروع شوې دا به زه یقینا نه وایم درته که څوک داسې موقعونه تېر وي هغوی به وي خو ما ته خپلې 2 بچیانې دي بسمه او نمره دا ما ته مخې ته ودرېدي هغه ویډیو وایرل شوه هغې وجې بیا پته ولګېد چې دا کس داسې کار کړی نو کرنل صاحب راغلی او کرنل حیدر کرنل عباس میبي کرنل حیدر 104 وینګ پاک فوج والا کرنل صاحب یو راغلی و هلته HMC ته هغو زما چې کوم اعتمادداري مو کړه خو زموږ یو ساله هم زیاته کړه او ویې ویلې چې انشاءالله چې داسې به څه نه وي ستاسو علاج کې به څه کمی نه راځي بیا هغه لاړو چې کله لاړو بیا په 2مه ورځ ما پسې خپل امبولانس راولېږلو QRF یو ټیم و هغه ورسره و او زه یې هلته نه دې خواته ریفر کړم د CMH ته